ګرانو کتونکو په دغه بونیر کې موجود یو او خبرې اترې کوو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دوره. دې دورې ته خلک په کم نظر باندې ګوري او دلته کې د پاک فوج لخوا د بونیر د دغه متاثرینو سره د دغه ځپلي شوي خلکو سره کردار ته دلته کې خلک په کم نظر ګوري. ما سره یو مشر موجود دی، خپله پیژنګلو را سره کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فضل ربی دی، د بونیر ټریډ اسوسییشن صدر یم د ټول ضلع بونیر. صحیح. صدر صاحب دغه پوښتنه کوم چې نن د وزیر اعلی د دورې ته په کم نظر ګوري؟ نو وزیر اعلی دوره ښه خبره ده، موږ یې اپریشیټ کوو او موږ وایو چې کم از کم لږ پټۍ مې کړی وی نو دا به ډېره زیاته ښه وه چې د سارې راغلی وې، متاثره ځایونو ته تللی وې، هغه یې کتلی وې او د هغې وزټ یې کړی وی، نو دوی ته به اندازه لګېدلې وه چې څومره نقصانات شوي دي. نو په شپه کې راتلو، په شپه کې واپس تلو، زما په خیال خو د دې د دومره فایده نشته څومره چې د یو وزیر اعلی په حیثیت یو سړی راځي او د هغې نه رافایدې د عوامو د امید څومره. لکه تاسو وایئ چې دی آنلاین هم دا دوره کولی شو، دا کم میټینګ یې چې نو کم میټینګ چې ماسخوتن وشو د ډي سي په اپس کې زما په خیال چې دا آنلاین هم کېدی شو. دې لپاره دومره پروټوکول او په دومره لوی پیمانه باندې راتلو او دومره خرچې کول د دې په ځای چې سار راغلی وي او ټول ملک یې کتلی وي څومره نقصانات چې شوي دي، روغ کلي د صفه هستی نه میټاو شوي دي. پکار ده چې دوی هغه ځای وزټ کړی وي، هغه یې کتلی وي او د هغې مناسب یې بنیاد د پیکیج ورکړی وي. د پاک فوج حوالې سره دلته کې کردار ته څنګه ګورئ؟ نو پاک فوج خو به مونږ دا ووایو چې یوازې بنیر نه، هر ځای چې کوم ځای افت راغلی دی، کو زلزلې راغلي دي، کو سیلابونه راغلي دي، کو هر قسمه سخته په عوامو راغلې ده او سپیشلي د بارډر هغه حدود هغوی ډیوټي به مونږ ووایو چې د هغه هم په ښه طریقه باندې دا کړې ده. نو په هره سخته کې که مونږ ګورو نو صرف او صرف پاک فوج چې کوم دی نو هغه ولاړي او هغه د عوامو خدمت کوي او په هره سخته کې نیغ په نیغ ولاړي. دلته لومبې چې هلیکاپټر او دغه کوم کاروایه کې خبرې دي، نو بالکل به خبرې وي، لازمي خبره ده. هلیکاپټر خو لومبې دوی راوستی، نو هغه خو دوی راوستی، بیا هغه خو چې کوم دی لاړ هلته لینډینګ یې نه شو کولی، بیا واپس لاړ. اوس چې کوم دی نو آرمي راغلي ده، خو په لویه پیمانه باندې چې کوم دی نو مشینري راوړې ده او هغوی د ریلیف کار چې کوم دی روان کړی. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. فیلډ مارشل سید عاصم منیر صاحب په وینا په هدایتو باندې نن چې کوم دی نو په لویې سطح باندې مشینري دغه ځای ته ورسېدله. دا مخاله دلته کې د دوی صرف دورې پوټوسیشن ځمکني حقایق دا دي چې نه د ضلعي انتظامیې لخوا او نه چې کوم دی نو د صوبایي حکومت لخوا، چونکې ضلعي انتظامیه چې کوي نو صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه چې موږ سره پند نشته، نو صرف د سوشل میډیا د خده پورې د دوی کار روان دی. کم کار چې صوبایي حکومت له پکار دی، پکار ده چې راشي او دې بونیر خلکو له ووټ ورکړی دی چې دې خلکو سره ودرېږي. خو د بونیر خلکو ته هم دغه خواست دی چې وپېژنې دا خلکه او صرف رخایې پسې مه ځئ. نن په تاسو باندې سخته راغلې ده، پکار ده چې په دغه سخته کې تاسو یاد کړي. ډېره مننه.